دغه مدرسې هغه خلکو نه دي بندې کړي چې ته هغې دپاره اعلی کار یې، ته هغې دپاره کار کوې، ته خو د هغې غلام یې بچی یې، ته به څه مدرسې بندې کړي، ته به څه علما کرام بدنام. په یوه مدرسه کې یوه واقعه وشي، هغې د وجې نه ټولې مدرسې بدنامول یا ټول علما کرام قاریان بدنامول دا بالکل جایز نه دي. کم خلک چې یوې مدرسې د وجې نه ټولې مدرسې بدناموي، علما کرامو پسې خبرې کوي، دا بالکل د دین د اسلام دشمنان دي. دا په ښکاره مسلمانان دي، ځان ته وایي چې موږ مسلمانان یو، خو په پټه د دین اسلام دشمنان دي. دغه ټول ملحدین دي چې ته یوې مدرسې د وجې نه ټولې مدرسې بدناموي، یا یو عالم یو قاري غلط کار وکړي ته ټول علما کرام بدناموي، ټول قاریان بدناموي. کم ملا کم کاري چې غلط کار وکړي موږ د هغې مخالف یو، تاسو نه مخکې موږ د هغې مذمت هم کوو، خو صرف یوه قاري د وجې نه یو عالم د وجې نه ټولې مدرسې بدنامول، ټول علما کرام بدنامول، دا ښکاره دین اسلام سره دشمني ښودل دي چې ګناه یې وکړې دی او خبرې ټولو پسې کوي. خو دینه معلومه شوه چې تا په زړه کې د دین اسلام سره بوز دی، علما کرامو سره د ستا په زړه کې بوز دی، کینه دی، او اوس تا ته موقع په لاس دې رغلله، ته اوس خپل نخوست ظاهروې، هغه پټه دشمني روباسې بهر ته، ټولو علما کرامو پسې خبرې کوي، ټولو مدرسو پسې خبرې کوي، نو ستا په دې خبرو سره علما کرامو ته مدرسو ته هېڅ فرق نه رسیږي، صرف ستا خپله دشمني ظاهره که. دغه مدرسې هغه خلکو نه دي بندې کړي چې ته هغې دپاره اعلی کار یې، ته هغې دپاره کار کوې، ته خو د هغې غلام یې بچی یې، ته به څه مدرسې بندې کړي، ته به څه علما کرام بدنام کړي.